الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله مولانا العظيم اللہ رب العزت فرمائیں کہ اللہ تمام گناہوں معاف کری مگر شرک اللہ نہ معاف کری سونا گناہوں چلا اللہ تعالی دا حقوق سرا دا اغی تعلق دے نو اغطول گناہوں کاغوار گناہوں دی او کبر گناہوں دی طول معاف مگر شرک دا یوداس گناہ دا جسو پوری دا مشرک دینا توبہ نو باسین و اللہ ایمان نور گناہونا وارو اللہ بے توبہ ماپ کئی اور گناہون دوبارہ دا توبہ ضرورت تے کہ توبہ بتی باس خدا طول اگر گناہونا دی جدا دا حقوق اللہ سرطان ساتھی کم گناہونا چلو حقوق العباد سر تعلق ساتھی ماغلا اللہ نمار لکہ چی دا بندگان و حقونا دا بندگان و حقونا ماغا باوی مار کئی اللہ نمار کئی دیو جنا کوشش دا کوئی چی فدی حق در بانی ماتیش و اس لحاظ لکہ چی دیر ما پای سوال نشتا سوار دینا چی لکہ رول مسلمان پسی ورشی اور وستی نکی ورطاو جاڑے جی بس غریبی ما مسکینی ما استارا شیرہ سردے وسمی نکی جدار کم بس ماک میں کا یارا تا او گورا اور یا عدالہ چی پیدای قول اولی بس اسکا اللہ رب العزت فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی یقیناً اللہ نمعاب قیدہ چی شرک اکڑیشی دا اللہ سارا خدا کلا چی مشرکان اللہ نماب کئی ماداما مختارین شرک سو پوری چی دوید شرک بانی ولاری و شرک خوخین و اللہ وردنوان ویغفر ما دون ذالکا لمن یشاؤ اور معاف کئی ما ہر گناہونا طول دون ذالکا چی شرک نعلاوی ارجع تنگوره لمن یشاء چاہتا چلا اللہ خوشی دو بے توبی مرد گناہونا معاف کئی ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا شرک ولی نمار کئی لیکن شرک نلو یا خطائی او در شرک نلو یا گناہ برشت دینا ومن یشرک باللہ سوچ دا اللہ سر شرک کئی اور سوک دا اللہ سر برخوارم پیدا کئی پر ذات کی پر صفاتوں کی پر احکاموں کی پر قانونیت کی پر عرص کی فقط ضل ضلالا بعیدا یکنن دے گمراہ شو پر گمراہی لری بانی دا حقنا دے دا حق ندون لر لار دے دا حق تدرہ واپس کے دلو سوالم نے پیدا کی ان یدعون من دونه الا اناسا
نرابلی دا مشرکان ان کو مانا دبائی نبیہ دے اللہ دلیل لے لے ان یدعونا نرابلی دا مشرکان من دونه سوا دا اللہ نا الا اناسا مگر زنانا یعنی مانا دادا چی مشرکانو چی کمبوتان زان دا پارسا اسکریو دا خدای پتو گبانی غمانی لیو دا اگی اکثر نمونا اگی دا انسا او دا زنانی شو لکلات شو منات شو عزا شو اطول مؤنسات نمونی او دا دوی دا اللہ دا اسماء حسنو کے بدا کارو کو دا نم بے ولکی ہو نمانات دا منان نراگست دی وجبان دی او دا دا عربو دغا اگر جہالت انتہاوا چنار قوم زان لخبر بوتو او مصنوعی او جعلی خدای زان لساس کرے ہو بیا نور بویل دا انصابنی پولانین دی گوت مبارک بویلی چی دا انصابنی پولانین دار پلانی قبیلی خزا دا پلانی قبیلی خزا نو دا اگر جہالت انتہاری یو طرف تو خدای وی او دا خدای تصرفات او دا اللہ تصرفات ولی ورکائی او کله کله پکوی چی دا نا او نا دا خو زمانگا سپارشیان دی کله کله وی نا دا منگا اللہ تعالیٰ تنزدے کئی وما یقربونا الا وما وی مگر دی عبارت نکو دا غیر اللہ الا یقربونا الاللہ ظلفا مگر چی اللہ تم نزدیکی پا مرتبہ کی اور بل سے وی وہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ دا زمان کا سپارشیان دی اور یہ تیرے تعبیر کو انسا سرکا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا نرا بلی دا مشرکان بحقیقت کے مگر شیطان سرکشا دا سچ دوی کئی دار شیطان کئی دار شیطان لفظ سرا یعنی شرک اور کفر بنیادی معمار چکم دین واغا ابلیسی ملعون دے اور مرید کو مانا دے دے چی انتہائی سرکش دے سرکشی انتہا ترسی دے دے لعنہ اللہ دا خپل رحمت نرنیتا کڑے دے لعنت بارگانی تاستقون چی لعنت مانا دا الابعاد عن رحمت اللہ دا خدای دا مہربانی نرنیتا کیدل نو لعنہ اللہ مانا دا شوا چی دا اللہ دا خبیث اللہ دا خپلی مہربانی نلر کڑے دے وقال دی ابلیس ویلی لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا دی ابلیس چکل اللہ نے دا وعدہ واگستا چیزبا تا دا رنبنش پیلی پوری نوجنم اور دا اعتماد حاصل کو قدیم دے پویو چی اللہ دخپر وادی خلاف دے کہ ہر چاہتے چمکی دوست سے ہو کہ دشمن سرے چمکی خو اللہ دخپر وادی خلاف دے کہ ان اللہ لا یخلق المیعاد دے نو دا دخپر خباست رو مستو اور بھی ویلی چی اتخذن من عبادکا اے زمان ربا چی دکم خلق دو وجنا تازد مرتبه دا اعزاز و دا اکرام نرا اغرزولم چی آگا آدم دے و دا آدم بچی دی مصطاب ذات میرے قسمی لأتخذن من عبادک نیسم بستار دی بندگانونا نصیبا یو برخا مفروضا مقررا یو مقررا رابع لکلے شوی یو حسبا ظلبینا خپل تابع قوم با اوزان پسی قوم دے او دا حصے سمرا دا قرآن وی دا خبر دا اللہ دربار کی کڑے ہوا خدا خبر دا اسی تخمینہ لگولے ہوا دا یقین نو کله چې دې فیلډ را کوشو او کار شروع کو نو انسانان ورته استلشوی مولای ښکارا شو استلشوی مولای پیژني چې
اوبه ایستلې او تیز ته روان دقسې ورته یاران منګه میلاو شو نو دونه لویه حصه حاصله کړې ده چې د هغې وضاحت په حدیث کې راغلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي نو الله به آدم علی نبینا علیه السلام ته ووایي چې آدم د خپلو بچو نه بعث النار پورته کا یعنی جهنم ته یو جماعت د دې نه پورته کولی وه نو آدم علیه السلام به د الله نه تپوس سوال وکړي څونه نو الله ورته وایي چې په زرو کې یو کم زر ولېږه جهنم ته په زرو کې یو کم زر ولېږه جهنم ګوره شیطان دومره لوی محنت کړی د بلاګي بچي چې په زرو کې یو کم زر والي زمونږ دیو جنا صحابه کرامو باندې دا آیات او دا بیان چې پیغمبر خدا ډېر سخت لګي دا الله پیغمبره چې په زرو کې یو جنت ته ځي نو مونږه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د جوج ماجوج هغه تعداد او شمار تاسو ته نه معلوم تاسو چې خپل مسلمانان بیا هغې ته ځان پلی نو تاسو به همدومره پکې راغلی او اوس چې د دنیا پرې مخ ته نظر واچئ نو نن په کربونو باندې کفار دي په کربونو باندې موږ یوازې د چین شمېر ته هم نه رسو او نه د هندوان هم زموږ نه ډېر دي او دا د کفارو دنیا ده یهودی کافر دی عیسائی کافر دی دهریان ټول کافران دي او نور په دې منځ کې پکې نور هم داسې ډېر خلک شته دی کافران دي او چې دا کوم مسلمانان ذاته وایي نو اکثریت پکې د منافقان دی او منافق خو بدترین کافر دی ان المنافقین فی الدرک الاسفل او شیطان یوازې دا ونه ویلي چې یو لویه حصه به ځان سره نیسم څنګه به یې نیسي پکې هغه داسې ولأضلنهم خامخا به ګمراه کوم دوی لره د آدم په بچو پسې به شم او ګمراه کوم دی بې لارې کوم دی ولأمنینهم او خامخا امیدونه به ورچوم ورته امیدونه به ورته اچوم ماړه خدای غفور رحیم مزې کوه چې دونه خلک معاف کوي دا به مال او دا دنیا خو د مزو ځای دی او دوی خو چې څونه مزې ته وکړې کوئ او خدای خو غفور رحیم دی او خو به ټول معاف کوي دا خلک دا امیدونه ورکوي دا غلط امیدونه به ورکوم ولآمرنهم وحكم بكم دي بچو د آدم تا فليبتكن اذان الانعام پس کټ کوي به دوی وګونه د سارو وګونه به کټ کوي بعضې خلک کوي زموږ د بیخي کټې نه پایي او د غوا سکیم نه پایي او د ګډې ګډورې او د چیلۍ چیوکې هم نه پایي هلکه غوږ وله کټ دا غوږ وله کټ کې چې پیدا شي دا چا ښودلی دا کار تاسو اوس خبرې به رسېدلي او زمانه مخکې داسې وه چې د چا زامن به نه پایېدل نو هغه له به یې غوږ سورې کړ اوس هم د ډېرو خلکو غوږونه سوري دي تاسو پوهېږئ په دې باندې غوږ به یې ولې سورې کړ نو دا هم د شیطان لمسه وه چې غوږ سورې کړ دی به هله پایي نو فلیبتکن آذان الانعام کټ کوي به او سوري کوي به دوی غوږونه د چارپایانو دوخانو غوږ پرې کا او د سنډا پرې کا او د میخې پرې کا او د غوی پرې کا او د غوا پرې کا او د ګډې د بزې نه پرې کا ولآمرنهم او زه به خامخا حکم به کوم بچو د آدم ته فلیغیرن خلق الله بس بدلوي به مخلوق د الله لره الله چې کوم شی په کوم شکل پیدا کړی دی دی به بدلوي د هغې
او دا خلک لګره په ځان باندې ګوتی موتی وایي دا اوس به تاسو خبرو دل باندې ولکه زه یو ډاکټر صاحب زه خپل ورغلم ان دی ولک راغی چې نو جوان مونږ یې دا سر ولا نه یې نخره به کړو چې دې دې ولې پرې مشین دې دې پرې نشته او دې مخ دې سره چې پیچا کې ونه ورپریږو د کدا کار په خوا د خلکو له ګړو سره کوو کم ګړ به ساتره دا هغه کوم سره به چې کوم دی هغه دا چې وړای پیښو او نور به نشته هغه چې ورته ما ورته ویل ماریا د کدا در باندې څه کار کړي دا د کجلی په دې کې هغه دې را سکړي هغه ورته چې دا کار تاسو دیو جنا غریب بیا الګ نکاو دا هغه تغییر د خلق الله دی چې په مختلفو طریقو باندې شیطان په خلقو کې ګوتی وهي او په خلق لمسي او کله یو ځای د سکون کې او بل د سکون کې او ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله چا چې اونې و شیطان دوست سوا د الله نه د الله د ولایت په ځای د شیطان سره دوستانه سازه ته دا به یو انسان کی تاسو وایي چې الله دوستي په ځای ور شیطان سره دوستي وکي موږ ټول یې په پکې گئی ما شیطان یوازې درو چې موتای نه قرآن چې خلاصو ژوند دیو خیر ان شاء الله نو اخیری ټکی بدای شي من الجنه والناس دا اخیری ټکی او اخیری ټکی تقسیم دی چې شیطان دوه قسمه دی انسی شیطان دی او جنی شیطان دی کدی جنی شیطان دوست کړه خدای په زهروم تبای او کدی انسی شیطان دوست کړه هم تبای بلکې علما لیکي چې دا جنی شیطان ډېر به خوند لري ضعیف دی او دون ضعیف دی قرآن داغي باره کې ویلي دي چې شیطان مکرونه او چلونه دا ضعیف دی او کمزوري خدای انسی شیطان ته څه دی کنه چې دې په تلم څه کوي او د خدای دشمن کوي بني او د شریعت دشمن کوي بني د پیغمبر دشمن کوي بني د حق او صداقت دشمن کوي بني او پری دي نه چې سوري په کوتا کوالي نه الګ خلاص دا څه ورته ویل راځي فقط خسر خسرانا مبینا چا چې د الله ولایت پرې خو د شیطان ولایت او دوستی واغستا نو دې تاوانی شو په تاوان کې د لوخکار باندې ښکار تاوانی شو دنیا يم د تباہی دا او آخرت د تباہی یعدهم دا شیطان وعده کوي دې سره د انسانانو سره یعدهم وعده ور سره کوي ويمنيهم او ارزوغان ولور کوي مړ داسې وشي او څه وشي دا وعده چې کوي او دا خلقو ته د ارمانونو د پوره کولو دا خبرې کوي نو دا به ورسره رښتیا کوي وما يعدهم الشيطان الا غرورا نو دا وعده د شیطان د خلقو سره مگر دوکا شیطان دوکباز دی دا ټول وعده ورسره دروغ کوي دا بدل حکم او دا بدل حکم او دا بدل حکم خلکو ته وایي چې لکه دې سړي کې سړي دي دغه د خیر سړي چې تور سره رواني و یاره دا زما په تاړه تاسیب کې تاړه تاسیب کې تاړهدار رم اخلاصي تحصیلدار رم اخلاصي ماشاءالله الله دې ورسو اخلاصي دې دې چې تاسو سوچ کړئ کنه تاړهدار خو دې اخلاص کی دې سی وډې سی دې وایي اخلاص کو دې نه ورسو اخلاص و دې موږ سوچ کوي چې موږ دا سوچ وکړو چې د دنیا د لږ مصیبت لپاره موږ بیا خو بد نه ګورو ځان لپاره یو ګوټی یو ذمہدار او بدمعاش ګورو چې موږ دغه بدمعاشانو نه خلاص کی خدا سوچ موږ نه کوو چې د دې الله رب العزت ته بیا موږ سو خلاصو اولئک مأواهم جهنم دا کسان زیرو سیدلو دی جهنم دې کم چې شیطان په یارانه کې لاړل ولا يجدون عنها محيصا نبمومي د دې جهنم نا خلاصه محيص چې مصدر میمی شي نو خلاصه یا زید خلاصه دا قران یو تقابلی مطالعه ده لیکن ترهیب او ترغیب راځي ودای ترهیب ذکر یارا
چې د شیطان لمس باندې څوک تللی دی یری ولا ورکړه اوس ترغیب ورکوي او دا په دبي الفاظو باندې قرآن موږ ته دا خبره کوي چا سره روانېږي د شیطان پیروکار او شیطان تیریست دی خلک دې خوښ دی او که نه د الله رسول وفادار خلک دې خوښ دی نو دا ترغیب تخویب او دا ترغیب دی مینه ورکول دي اعمال صالحه او ایمان ته والذین آمنوا وعملوا الصالحات کسانو چې ایمان راوړی دی په هغه خبرو چې په څومره خبرو د ایمان ضرورت دی وعملوا الصالحات او عمل د نیکو خپل عملي د سنت مطابق دی سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا زردا چې دنه بکومګا دیلرا جنتا سین منګر یو خپل شاګردان ته دې ګرامر په کتابونو کې لګړو معنا غاوند پاره وایي نو معنی استقبال قریب هم دا خو معنا د دې په معنا د خامخا باندې عمر راځي سندخلهم خامخا دنکم دیلرا بابونتا تجری من تحت الانهار چې وایي والان دې د ورونو دومانو داغینا مختلف ولی خالدین فیها ابدا همیشه وایي په دې کې همیشه وعد الله حقا وعد الله حقا دا وعده د الله رښتینی ده ومن صدق من الله قیلا سوق برښتینی ساشي د الله په وینا کې الله چې کوم خبره کوي دغه رښتیا ده ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا يهودو ځان له داسې منګړتې خبرې سازي کړي دي چې د دنیا 2000 کاله ژوند دی نو موږ به یوه ورځ جهنم ته لاړ شو بیا به زموږ ته چوټي میلاو شي او دا ځان چې مسلمانان وي دا به زموږ په ځای راشي دا پیغمبر خاص هم دا خبره کوي چې دا جهنميان یو ټیک دا خو موږ به روز به وتا شو دا ورشي سپورت کې تاسو ورکی موږ تاسو په ځای نه دی او کله وی چې سروي خورځي به جهنم تلاړ شو زموږ پلارانو د عبادت تسکین سروي خورځي بیا به چوکي بلل شي او پیرانګیان خو وی چې عیسی علیہ السلام زمونږ نزان قربانی کړی دی او شهادت ور کړی دی او پانسی شوی دی نو به مونږ ته د جهنم په لار کې ولاړی چې کوم خواته عیسیانو ځئ داسې لاړ شئ نو مونږ به جنت ته راستلی دا هر چا ځان له دغسې سپرکولې سازي کړي دي څوک وایي چې زه په دې نوم باندې نو جنتي وایي څوک وایي چې ځان له مې دا نوم کېښو نو جنتي وایي څوک وایي چې ځان له مې دا نوم کېښو جنتي وایي دا فرقاوریتونه چې خلکو ساز کړي دي قرآن وایي لیس بیامانیکم نه دی کاروبار د کامیابۍ ستاسو په ارزوګانو باندې ولا امانی اهل الکتاب او نه په ارزوګانو د یهودو نصاراو باندې خلاصه دا ده من یعمل سوءا یجز به چا چې بد عمل وکړو چاچم ناکار عملو کو یجزوی بدله ورکړی کېدی شي تر دې بد عملی او دا خبره چې یهود وایي چې نحن ابناء الله واحباؤه موږ د خدای پاک د بچو په حیثیت څنګه چې انسان د بچی ګران دي خواږه دي داسې موږ الله ته ګران او خواږه او چې واحباؤه موږ د خدای دوستانی موږ د الله د پیغمبرانو بچیو نو قرآن یو ځای باندې کار نه کوي چې د پیغمبر بچیو دلته نه و دلته دې ته پوښت نشته چې دنیا یو قبولا یو کو سلطان خو حقیقت دا بیان کوي چې سړي کړی من يعمل سوءا سوء چې کوي بد عملي يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا نبه مومن ځان د پر سیوا د الله نه سو دوست قریب کار سازون کې ولا نصير رسول الله
چې راشي او د الله د اخلاص ومن يعمل من الصالحات چا چې عمل کو د نیکو من ذکر او انثى زنانه یو کناری نبی او مومن او ایماندار فاولئک يدخلون الجنه دا کسان دخول کی جنت ولا یظلمون نقیرا زیاته ورن بشي په دی باندې په اندازا د نقیر باندې د الله په دې باندې د سړی او د خزي فرق نشته دا چې سړی مخلص دی او که زنانه مخلصه ده دا د الله تعالی د عبادت او د الله سره د مینې او د الله د پیغمبر سره د مینې او د تعلق په بنیاد بلا کار کی چا چې نیک عملونه وکړو بیا دې سړی دی او که ښځه ده خو په شرطۍ کې چې مؤمن ځکه چې مؤمن نه علاوه چې کوم خلک نیک عملونه کوي لکه دا خلک د رفاه عامه کارونه کوي تاله لارې پخوي او تاله کوڅې پخوي او تاله چې کوم دی باترومونه پخوي او نالۍ دله پخوي لښتي دله پخوي او دا ټول کفار دي دا کار چې کوي دې ته رفاه عامه وایي دا دې په ښه نیت باندې کوي دې هم د دې څه په د بدن په تمه وي چې ایمان پکې نشته نو دغه ټول اعمال ضایع دي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قرآن وایي اولئک يدخلون الجنه دا کسان به جنت ته دننه کېږي او ظلم به په اندازه د نقیر نه کېږي نقیر مې درته ویلی دی که غیر نه وي د کجورې هډوکې ما چې کله روژه ماتوئ نو دا تجربه مو کوي که نه داسې مات کوي د هډوکې چې روباسي د هډوکي دا شا چې ده لکه دازې زما دې ځای کې ته وایي چې چرګې ټونګه والې ده نقره ټونګې ته وایي دا یو معمولي غوندې داغي معمولي او دې سره بل پتیل تیر شان هم درته ویلی چې دا د کجورې د هډوکي پرې مخکې چرګ کې اچاو دی چې دی په دې کې یو نری غوندې باټي پرتې پتیل په عربۍ کې باټۍ ته اډې وکړو چې تاسو خواري او بل کچمیر دی نو ما هم درته ویلی چې د دې هډوکي او د دې غوښې په دې منځ د هډوکي او د غوښې په دې منځ کې یو نری پرده تاوده د هډوکي نه چې دا غوښه د هغې نه جدا ده د دې هډوکي نه په هغې باندې دغې ته څه وایي کچمیر ورته وایي دا یو مشهوره خبره ده که یو لوی عالم بصره کې راغی او خلک ورته راټول شول پخوا به عالمانو ته ډېر خلک راټولېده د علم یو دور د علم یو زمانه وه دا ابن الجوزي وایي دغه ته راغلی و امام ابن الجوزي بغداد نو 1000 پکې ده د ګلاس پکې نه دي وایي دا تقسیم شو په دوه کسه باندې په دوه کسه باندې چې وایي که نو 2000 دې سر شو بلکې په درې باندې تقسیم 3000 خلک ورته راجمع شوي دا ورته سره راجمع کړه هغه ته به راجمع شو هغه سړي بیا خبره وکړه بیا خبره کړه بیا عالم وکړه بیا الله خوند نه کوي هغه ویل چې د اسمان لاندې او ځمکې د پاسه چې څه شي ته پوهه بس یو کس ورته پاسې نه ویل چې نو ډېرې خبرې نه کوم په قرآن کې ورته ترجمه وکړم چې نقیر څه ته وایي او وکیل څه ته وایي او کتمیر څه ته وایي نو دا خو خبره نه ده چې ګینې سړی عالم دی نو هر څه به ولې ورځي دا خو لازمه نه ده داسې علم صرف د الله دی چې هر څه او انسان که ډېر لوی عالم وشي د هغه علم په یو ځای ودرېږي اباد شي یا چې کور ته راغی پرېمڼه ورته معلوم چې هلکه نقیر دې ته وایي کتمیر دې ته وایي پتیل دې ته وایي چرته به لویه خبره نه کوئ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله څوک دی ډېر ښه دینن د دین په لحاظ سره ډېر مزېدار د دین په لحاظ سره څوک دی ممن د هغه چانه اسلما وای ومن احسن دینا ممن اسلما
څوک د ډېر ښایسته او مزیدار د دین په لحاظ سره ممن اسلم دا هغه چا چې اسلام راوړي اسلم وجهه لله تابع کې خپل ځان د الله ذکر د وجهې دی مراد نه کل دی دا هم د بلاغت په کې یو مسله ده چې ذکر د مخ شو مراد نفس دی چا چې تابع کې خپل ځان او نفس الله لپاره ومحسن د متبع سنتو او وتبع ملت ابراهيم حنيفا او تابع د طریقې او د لارې او د مذهب د ابراهيم عليه السلام چې ابراهيم عليه السلام یکسو یک جهات سره او واتخذ الله ابراهيم خليلا نیولې ابراهيم عليه السلام لا الله پاک خالص دوست خلیل هغه دوست وایي چې داغه په دوستۍ کې خړه نه او خودغرضي پکې نه دي د خلیل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل او بکر صدیق مبارک که سوا د الله نه بل چا سره خلت جایز وي نو لتخصت ابا بکر خلیلا نو ابو بکر خپل خلیل ګرځولې خو خلت سوا د الله نه بل چا سره جایز ده دا بل دا چې ابو بکر صدیق زما ورور دی او زما دوست دی او ډېر سخت وختونو کې ملګرتیا کړې او دایم ویلي دي چې د خدای په مخلوق کې ډېر امن لوی احسان من په ما باندې هغه حضرت ابوبکر صدیق دی په خپل مال کې او په خپل بدن کې او په خپل بچو کې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خالص د الله لپاره هغه ټول چې په اسمانونو او هغه ټول چې په ځمکو کې دي خلقا وملکا وعبیدا د پیدایش پر حاصل ټول د الله دی الله خالق دی د ملکیت پر حاصل ټول د الله غلامان دي وتصرفا او د تصرف پر حاصل ملکیت هم د الله دی او قبضه هم د الله ده وکان الله بكل شيء محيطا د الله په هر څه باندې ګیرا چونکه دا دی صورت کی په ابتدا کی د وراثت د مسلې وضاحت شوه او خدا سي سم مسلې باقی ماندا د وراثت پاتې شوی وي د صورت په اخر کې الله رب العزت منګتا هغه ذکر کوي ويستفتونك في النساء فتوا واړستانا استفتاء اصل کې حکم غختلو دوای او افتاء اصل کې حکم ورکولو ته وایي نو مستفتی ما وتاي او مفتی چې کوم دی نو اچانک چې تاسو کو نو ته چې تاسو کوي دا استفتاء شو او ته جواب درکړو هغه افتاء شو نو یستفتونک خلق تاسو کوي پیغمبر استانا فتوا درنغواړي فن النساء په بار د زنانو کې چې موږ د زنانو سره څنګه بودو باش او څنګه ژوندۍ تیرو او پر ایمان کې ولا څنګه سور کو قل تورتوا یا الله یؤتیکم فیهن الله پتو در کوي تاسو ته په بار د زنانو کې او ما یتلا علیکم فی الكتاب او اغا حصہ د قرانم تاسو له پتو در کوي چې لسته کېږي په تاسو باندې په کتاب کې فی یتام النساء په بار د یتیمانو زنانو زنانه دا او یتیمه دا نو داغی په باره کې تاسو ته الله تعالی حکم درکړی دی او په دې کتاب کې درکړی دی او هغه حکم دا دی چې که یتیمانې زنانه ستاسو په ولایت کې راشي او تاسو داغې سره نکاح کول غواړئ نو تاسو سره نکاح نشئ کولی مگر علبه کوي چې دې یتیمنا علاوه نور زنانه سونه مہر غواړي سونه لغي جامي سونه خوراکي دون ولا ورکول شي بیا ورسو کنا دا یتیمه د رنگ په لحاظ سره بدرنګ ده نو بیا ته دا دې سره نکاح کولو ځان جوګه نه حسابه هغه سره نکاح مال او دولت ته او تا اور سره په مال او دولت کې شریک دي نو ته ولوم په نکاح باندې نه ورکه په خپل باندې په نکاح باندې نه علي
نو چې کله دا زنانات د رنگ پر لحاظ سره بیکاره ده او دوی په نکاح نه علي نو چې کله دا یتیمه زنانه د رنگ پر لحاظ سره ښه ده او مالدار هم ده او ستا پکې رغبت هم دی چې نکاح وکړي نو بیا به ورسره نه کوي مګر چې پوره مهر ورته ورکوي نو بیا به یې کوي نو الله فتوا درکوي په باره د زنانو کې او فتوا درکوي تاسو ته د الله کتاب هم په باره د یتیمانو زنانو هغې کې لا تؤتونهن ما کتب لهن چې تاسو نه ورکوئ هغه شی چې الله د هغې دپاره لیکلی دی چې مهر دی پوره مهر نه ورکوئ وترغبون ان تنکحوهن او دا ترغبون داسې فعل دی چې د دې په صله کې عن راشي نو معنا یې بېرغبتي او چې فی راشي نو بیا یې معنا مینه وي دلته دواړه وترغبون ان تنکحوهن تاسو مینه کوئ چې په نکاح یې والی دا دې خوښه ده خو مهر ورکول ته تیار نه یا چونکې د رنګ په لحاظ سره بیکار ده نو وترغبون تاسو بد ګڼئ چې دې سره نکاح وکړئ او دارنګې حکم درکوي الله تاسو ته والمستضعفین من الولدان په هغه کمزورو کې د ماشومانو هلکان دي جینکۍ دي او ماشومان دي لارې مړ دی نو د هغې په باره کې هم الله تاسو ته حکم درکوي او وان تقوموا للیتامى بالقسط او دا حکم هم الله تاسو ته درکوي چې تاسو ودرېږئ د یتیمانو دپاره په انصاف سره یعنی هغې کې انصاف قایم کړئ ظلم مه کوئ جور مه کوئ چې ته د یتیم مانه څوک تپوس کوي او څوک به رانه تپوس کوي نو داسې ذات یې رانه تپوس کوي چې د هغه نه بیا ته چرته نشي خلاصېدی وما تفعلوا من خیر هغه چې تاسو کوئ د څه خیر نه د نیکۍ کارونه کوئ مالی خیراتونه کوئ او د خلکو سره په ښه طریقه ملاویږئ فإن الله کان به علیم پس یقینا الله په دې باندې پوهه دی عوضونه بدلې به درکړي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا دا اوس یو بله مسله ده یوه زنانه ده د خاوند په باره کې یره ده چې دا خاوند را باندې ځان غټ حسابوي نشوز ځان غټ حسابولو د سړي په ښځه باندې او کله کله ناشزه ښځه وي ښځه مخکې تېر شوي دي ښځه ځان په سړي غټ حسابوي خو دلته را ښځه د خاوند نه یېرېږي چې دا سړی را باندې ځان غټ حسابوي نو داسې پوره توجه ماله نه راکوي او اعراضا یا یریږي د خاوند نه چې دی بالکلیه مانه مخ اړوي دې لپاس ته ګورئ نشوز دا دی چې هسې سپېمې تروئ راتروئ او اعراض دې ته وایي چې مکمل دا ترې ویریږي چې بس رسختۍ مې کسه نو الله تعالی دې زنانه ته چل ښیي چې دې سړي سره به څه کوي ده دا کار دې لپاره ساز کړی چې کوم مهر یې درکړی دی دې ته چل ساز کړی دی دا چلباز دی نو زنانه ته الله وایي بس داسې چل وکړه او زنانه هم د سره نوره ګزاره نشي کولی زنانه وایي چې ځان خلاصومه دې ته خلع وایي خلع چې زنانه ولګي او سړي ته وایي یاره چې څه مهر دې راکړی در وایي زه دواړه به کار خو چې دا نه خلاص شو یا د مهر یو برخه وله ورکوي او که دوی راضي شي د مهر نه ترې زیات غواړي خو چې ښځه خاوند پرې راضي شو دې ته خلع وایي بس نکاح دې منځ کې مات شو نو فلا جناح علیهما نشته ګناه پرې ښځه خاوند باندې ان یصلحا چې د دواړه صلح وکړي بینهما په خپل منځ کې صلحا صلحا او صلح خیر الله فرمایي صلح غوره شی دی صلح غوره ده د هغې وجه دا ده
چې صلح ځکه ور صلح دې ته وایي چې تبا د مدعی او د مدعی علیه خبره به واوري او بیا باندې دی مدعی علیه نه تک سره پرې کی او دی مدعی ته به ورکړي او دوه جوړو دې صلح داګه د حق نه داګه پر رضا باندې یو ټوکړه برابرې کی او دی مدعی ته به ورکړي او د دوه به یو بل په کې ورولي او روح به کې دې ته صلح نو دې کې دواړه روح ورونه یو بل ته صاحب پاتې شي یو کوی چې ټول را نه خوري نه لک دي جرګمار دل ورته نور وران ټول نو خوشاله شي او بل مو زما په پردي پټي کې بلاستو با اله خپل پولی ته راخ کړم خو بیا مې سزا ته قبضه کړ نو هغه خوشاله نو وصل خیر او دلته قران وایي چې صلح وردا خزي خاون ته وایي ځکه چې بخل ارجا تک خزه د هم بخیله شوی دا او کسړې دې هم بخیل نو خزم دا نه برداشت کوي چې سړی سره گزاره وکي او سړی هم دا نه غواړي چې خزه پرې د مهر د زما پاتې شي یا ټول پاتې شي یا باندې پاتې شي نو دی وجنا قران فرمایل چې واحذرت الانفس الشح حاضر شوه دے او حاضر کړی شوه دے نفسونه بخل تا کله سړی نفس دې نو هم بخیل دی او کله سړی نفس دې هم بخیل دی او شح اصل کې خطرناک بخل تا وایي یو بخیل داري چې ببل باندې نه خوري او شح هغه بخل تا وایي چې بخل خوراک کسان نه لري دې دې هغه ته وایي چې دا خلک خلاص بشي وسو نو چون کې بخل پارچا کې موجود دی نو په داسې صورت کې روغ ډېر ګرانه خو قران وایي ان تحسنوا کتا سو نیکی کوي او نیک سلوک کوي او بسرا وتتقوا او یری کوي د انجام نه نو دا صلح لري فإن الله كان بما تعملون خبير پس یقینا الله پاک چې تاسو کوي خبردار اوس یو سړی دی چې وځه خځې کوم او ډېرې خځې کوم نو پرون لا مسله تېره شوه ډېرې خځې کولو کې ډېر لوی مصیبتونه دي او دیني لحاظ سره په سړي کې که معمولي فرق راغی نو بیا کاته خرابه ده د جناب محمد رسول الله په شانتې هستي چې په تمام مخلوق کې غوره انسان دی او غني بیانی دي نصاب د پیغمبر نه هدي پیغمبر خدا نه بیانی دوی وینځي او نه بیانی نبی رسول الله په باقاعده تقسیم کو د هر یو شی د جامع د خوراک اسکار د ناستې پاستي د شپې تیرولو دا ټول تقسیم او دا تقسیم په پیغمبر خدا وکړو او به الله تعالی سوچت کړو چې ای زما ربا هاذا قسمی بما املکو هاذا قسمی بما املکو دا زما تقسیمو زما په دایره اختیار کې زما څونه اختیار چلی دا ما برابر وکړو ولا تؤاخذني بما تملك ولا املك پاګې مرسي چې تی مالک او زی مالک نه اګدارې چې بغانو خودو کې دی وی سرات رل لگاو زیاتی د نور په نسبت باندې نو دا رل لگاو دار انسان کار دی دا الله سبحانه تعالی ساتي نو الله پاګې مرسي چې زماره اختیار نه باري عاشم المؤمن سره پیغمبر خدا مینه د نور باندې زیاته خدا نور خلق دې نو دا د غنو خلق خواندان شي نو بیا کې عدل نشي قائمول ما پرون تاسو ته ویلو چې دا یو سړی د دوه زنانې دي یو ته په ښه نظر ګوري او بل ته په ښه نظر باندې نه ګوري د قیامت پر ورځ به دا سړی راشي او دا نیم بدن به وچي او ټول دا محشر دا خلک ورته ګوري چې دا یار یو طرف خوچ دی یو شین دی دا څنګه چل دی دا باندې نه خې چې د دوه بیانې وي او داګه حق دا نیم داګه دا نیم بدن زکه وچته چې دا داګه حق او د خلق وایي زکه وایي
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء هچری طاقت نه لرئ چې عدل او انصاف وکړئ په منځ د غړو بیبیانو کې ولو حرصتم اگر کبر انصاف کول تاسو حرص وکړئ ډیر حرص وکړئ چې کومه برابر کو نشئ کولی فلا تميلوا كل الميل نو مایل کېږئ یو یوې ته په کامل میلان سره فتذروها چې پرېږدئ دې بلې لره کالمعلقة په شان د ځوړندې باندې چې خامخا یو طرف ته د رجحان زیات دی ځکه چې یو زنانه ده ډېره بده بااخلاقه ده یو زنانه د هغې خوی خراب دی نو خاوند به خامخا د یو طرف ته به جوکاویږي لږه نو بیا داسې مه کوئ چې په کامل میلان سره یوې ته مایله شي او په تذروها د هغه بله سره پرېږدي کالمعلقة په شان د ځوړندې باندې چې دا ستا په نکاح کې ده نو گویا کې دې دې مثال دی لکه د اسمان او ځمکې په منځ کې چې دا ځوړند دی نو ستا په نکاح کې ده او ستا په پولي کې تړلې ده ته ورته هم ښځه نه وې نو اسمان ته غریب هم لاس نشي اچولی چې اسمان ته وګوري او ځمکې ته یې خپه نه لګي چې په ځمکه باندې خپو لګوي یعنې نه ستا ښه ده او نه یې د بلې ښځې توپ ته پرېږدي نو دا چل به نه کېږي وَإِن تُصْلِحُوا كَتَاسُ إِصْلَاحَ کوئ په خپل منځ کې وَتَتَّقُوا یریږئ د الله نه په هر معامله کې چې چېرته د دې ښځې حق ضایع نه کوو فإن الله كان غفورا رحیما بس یقینا دی الله بخښونکی او مهربان اوس که جوړه نه راځي او ښځه وایي چې یاره به زه د دې خاوند سره خاوند وایي زه د دې ښځې سره نوره ګزاره نه شم کولی او بالکل په هېڅ صورت باندې هم نه کېږي او دی مسلمانان او په دې پوهېږي ښځه پوهېږي چې د خاوند حق نه ادا کوم نو تباه کېږم او سړی هم په دې پوهېږي مسلمان چې که د ښځې حق نه ادا کوم نو زه هم تباه کېږم نو الله فرمایي وإن یتفرقا که دا ښځه او خاوند د یو بل نه جدا کېږي د هغو ته د نکاح ختموي نو دې وخت کې دا خیال ښځې ته راځي چې زه به څه کوم او سړی ته را خیال راځي چې ما له به څوک ښځه راکوي او که نه به راکوي او ښځه به وایي چې زه خو په کونډه حسابېږم ما کې ول چا جسمي او یا به نه نو الله فرمایل فإن الله كان غفورا رحیما وإن یتفرقا یغنیهم الله کل من سعته که یو بل نه جداوالی غواړي او جدا کېږي نو بې پروا به کړي الله هر یو له ده خپلې مهربانۍ زنانه له به الله دې نه ښه خاوند ورکړي او دې ښځې ته به الله تعالی د دې سړي نه ښه خاوند او دې سړي ته به الله د دغې ښځې نه ښه ښځه ورکړي وکان الله واسعا علیما دې الله پراخه دی قدرت د هغه او حکیمه په هر کار کې د الله حکمتونه دي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دا دعوی توحید خالص د الله لپاره ټول چې په اسمانونو او په ځمکو کې دي خلقا و ملکا و عبیدا ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان اتقوا الله الله فرمایي ولقد وصینا الذین یقینا کلک حکم کړو مونږه آی کسان ته چې دې کتاب ورکړی شوی دی مخکې ستاسو نه وایاکم او تاسو ته دا حکم او وصیت کلک حکم درته کوم اکلک حکم مخکنو قومونو ته او امت محمدی ته پس شوی دی ان اتقوا الله حکم دار چې د خدای لپاره معامله کې ویریږي پته ولګي چې کاروبار په تقوا برابرېږي وإن تکفروا که تاسو انکار کوئ فإن لله ما في السماوات وما في الأرض که تاسو انکار کوئ نو د الله درته هېڅ حاجت نشته ځکه پس یقینا د الله لپاره ټول دي چې په اسمانونو کې دي او ټول چې په ځمکه کې دي وکان الله غنیا حمیدا دی الله بې پروا ستایل شوی الله د مخلوق نه بې پروا دی نه چا عبادت ته ضرور شته مالی عبادت ته نه بدني عبادت ته حاجت شته نه چا اطاعت ته حاجت شته او حمید دی په خپله ستایل شوی که صفتونه یې نه کوي هغه ورته حاجت هم نه لري ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خالص د الله لپاره ټول دي چې په اسمانونو کې دي
کم و بالکم و عبیدا وکفا باللہ وکیلا کافی اللہ کار سازون کے وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اللہ فرمائی چې تاسو ما پیدا کړی یې د خلافت لپاره چې زما نائبان به شي په دې ځمکه کې او زما احکام به نافذ کوي او چلوي به. نو که دې ته تیار نه یې نو که ان یشاء یذهبکم که الله وغواړي تاسو د ځمکې د مخ نه هټاو کي لر بم کي لر ایها الناس اے ټولو خلکو ویأتی بآخرین او الله به نور خلق ستاسو په ځای باندې راولي. او سوره محمد کې وایي ثم لا يكونوا امثالكم بیا به ستاسو غوندې بېننګه نه وي چې د الله او د الله په رسول او د الله په دین باندې ننګ به نه کوي. تاسو ته به غوره حتی سوره محمد کې اوس اټه کې لیکلي دي ثم لا يكونوا امثالكم وکان الله علی ذلک قدیر. دې الله په دې باندې طاقتور چې تاسو لري کې او بل قوم راولي. او حدیث کې راځي هو اطع منکم او ډیر لوی تابعدار تاسو نه بیا. من کان یرید ثواب الدنیا سوچ اراده کوي ثوابونه او بدلی د دنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة نو دا الله سره ثوابونه د دنیا او د آخرت دواړه دي. وکان الله سميعا بصيرا یقینا دی الله اوریدونکي د هر څه لیدونکي دی هر څه لرا پوهه لري په هر شي باندې. الله رب العزت وایي باندې سړی کما کوي اگر الله نه تشه دنیا غواړي او خدای که سراکه و دی دنیا کې راکې دا کما کل پدې دی چې خدای سره دنیا ثوابونه دنیا هم دی او د آخرت هم دی. د خدای سره دوه خزاني دي د ثوابونو دنیا خزانه هم لري او د آخرت د ثوابونو خزانه هم لري. او کما کل سړی ورته وایي د دنیا د خزانه یې راکړه دواړه کې وغواړه کنه داسې ورته ووایه چې ربه د دنیا د خزانې نه مراله راکړه او د آخرت د خزانې نه مراله راکړه. نو دا یو قسم له موږ ته الله تعلیم راکوي چې مؤمنانو دعا چې کوئ نو صرف دنیا مه غواړئ. معنا دنیا او آخرت دواړه راسي دواړه رانه ولې نه غواړئ. دې وجې نه بهترینه دعا تاسو ته ما ویلي دا ده چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. کوم چې موږ تاسو په درود پسې مانځه کې وایو هغه څوک چې اراده کوي ثواب د ژوند د دنیا ثوابونه د دنیا بدلی د دنیا غواړي دا سړی نادان دی. فعند الله ثواب الدنیا والآخرة پس اذا الله خو ثوابونه د دنیا او بدلی د دنیا او د آخرت دواړه دي ولې دواړه نه غواړي. وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اللہ فرمائی اے ایمان والو خطاب خاص تے کم چې تاسو تماویلو مولا علامہ صابونی په خپل تفسیر کې التار سورہ بقرہ په تشریح کې لیکلیو چې په اتا اتیا ځایونو کې الله مؤمنانو صدا خطاب کړی دی په نوم د ایمان باندې یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شی ولاړ په انصاف باندې مؤمنانو په انصاف باندې ودرېږئ په انصاف باندې شهداء لله گواهان د الله دپاره چرته په گواهی کې غلطي ونه کوي چرته د چا لحاظ ونه کوي چرته پکې رشوت والا نه دی چرته پکې سپارښونه ونه منئ. ولو علی انفسکم اگر چې دا گواهی ستاسو په خپل ځان باندې ولي نه وي دا گواهی ستاسو خپل ځان مطابق ده تا باندې یو سړي 100 روپۍ دي او دا نکړي کوله قاضي ته راخ کړي او جج ته ودرولي او تا نه جج تپوس کو در سره پیسې شته نو وی او 100 روپۍ رسېدي خو غریبي ماده مې تنګۍ ځکه مل چې نشته نو دا گواهی شو په ځان باندې د سینې چې جج په مخ کې به دی مالي درې نه چې خدای کوم ځای دی نه ما پیسې کله اخیستې نو دا به په خپل ځان باندې گواهی به هم صحیح
اول والدین یا مور او پلار دا گوی ستا د مور او پلار خلافي او تا ته معلومات دي او تا ته جج وي چې هلکه ستا پر پلار او مور باندې فلاني سړي دا دعوه کړې ده دونه پیسو او تا ته معلوم وي چې پشتا ته پکې ګواهي نو اوس به د ایمان پته لګي چې بل خپل پلار او مور گوی خلاف کیا کنه او والاقربین او خپلوان دا ګوره مونږ ته ژوند طریقې ښیي قرآن خپلوان دی ماما دی تره دی تربور دی رور دی خور دی دا او باغی باندې یو مسله ده چا سره جګړه ده د مدعي او مدعا علیه او باغی باندې حق دی او تا ته معلوم دی او تا نه تپوس کو جاجي چې ستا په رور باندې شته نو اوس به د ایمان پته لګي نو چې سړی په ځان وایي نو پرور خو به خود یې او پلار او مور باندې وایي یاره جي یو خبره ده دا زموږ اوس ته مردان نواب د مردان نواب دی او دا اوس دا ګوي زه مبارک کوم کم از کم د مالدارۍ کې څه لحاظ پکار دی یاره زموږ کلي کې فقیر سړی دی کوڅو کې چې ګرځي سوال کوي اوس دا دعوې په هغه کړې ده نو ما ته خو پته ده چې 10 روپۍ پرې دې سړي پورې دي نو اوس د دې غریبۍ ته به هم نه ګورم د قاضي په مخ کې په باندې 10 روپۍ دي نو الله وایي کلار کېنه د غني او د فقیر دغه پتا نه دی په الله دی الله ډېر اولی دی په دې باندې چې د غني او د فقیر لحاظ کې ساتي به وساتي تیز سره ساتي ان یکو غنیا او فقیرا فالله اولی بهما که چېرې دا ته چې د چا خلاف کوي په کار وا او نیک دی وجه چې مالدار سرمایدار دی یا دی وجه چې فقیر او خوار دی فالله اولی بهما دا اکثر دا اکسیډنټ چې وشي کنه چې رشکې والا دی موټر سبا جنګ یا موټر سایکل والا خلک ټول راټول شي سړی ادا کوي رشکې والا مالک دی غریب دی پرېدا یې په دې باندې حالکه ورانه رشکې والا کړي څنګه ټرک ته لار نه پری ستر شکم دا چنچیم دا نه او کولګي نو خلک دا مرګتیا کوي وی دا غریب دی دا قرآن دا ټکی مونږ ته خودري دي فالله اولی فلا تتبع الهوى مطابق کېږي د خپل خواهش د خواهشاتو نفسانیه او تابعداري باندې کې او مطابق کېږي د خپل خواهش د دې خبرې نه ان تعدلوا چې تاسو عدل اون کوي چرته د خپل خواهش تابعداري داونه کې چې ته خواهش اومني او ته عدل او انصاف قائم نه کې وان تلو کتاسو کګيږي څه مطلب دا جبه په دې شهادت باندې سکاګه کی د سی پوری او نه چې پښتره او د سی انکار مون کې دیتا لي اللسان وي جبه ستا وکړه او تعرضو او یا تاسو له مخته مخواړه وي چې پکې نه نو یاد ساده فإن الله كان بما تعملون پس یقینا الله پاک تاسو کو خبردار دی استاد جبل تاول باندې پوری او استاد مکمل اعراض نو خبر دی یا ایها الذين امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا اے ایمان والو آمینو ایمان راوړی اے ایمان والو ایمان راوړی په الله باندې او د الله پر رسول باندې او په هغه کتاب باندې ایمان راوړی چې تاسو نه نازل شوی دی تاسو پیغمبر باندې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اول کتاب الذی او په هغه آسماني کتابونو ایمان راوړی کوم چې نازل شوی دی مخکې د قران نه او بیا فرمایلو من یکفر بالله چا چې انکار وکړ په الله باندې او د الله د فرشتو نه انکار وکړو او کتبه د الله د کتابونو نه انکار وکړو او رسوله او د الله د پیغمبرانو نه انکار وکړو او یوم الاخر او د ورځې د قیامت نه انکار وکړو فقط ضل ضلالا بعیدا یقینا د گمراه شو په گمراهی لري باندې د حق نه د حق نه دون لري لاړ چې آینده د حق تر راتلل ډیر مشکل کار دی دا قرآن فرمایي یا ایها الذین آمنوا خطاب خاص دی آمنوا بالله
ایماندارو ایمان راوړي چې ایمان راوړي نو څنګه ایمان راوړي ته ورته آمنو وې هغه کسانو چې ایمان راوړي دي هغه ته الله و ایمان راوړي نو دا تحصیل د حاصل نه دی وای چې په غاړه او چې غواړه معنا یې دا اے ایمان والو آمنو بالله یعنی داومو علی الایمان بالله پدې ایمان باندې همیشه شي چې تخفیم تیونه کیږي لا سنم تیونه کیږي د ایمان او دې مثال دی لکه تاسو چې موږ کوي بار رکعات کوي کنه اهدنا الصراط المستقيم نو موږ را سپینګری شپې دا بیا کالو چې یو نو موږ وایو چې اهدنا الصراط المستقيم نو خلک راته وایي چې دا مشروطه کاله کې لکه مستقیم لار مستقیمه دا د خدای نه خو نه چې هر ورځ په بار رکعات کې وي نو تاسو موږ ترجمه کړو ما تاسو ته کړو یعنی معنا دا اهدنا الصراط المستقيم خدایا مونږ ټینګ کې په دې لار برابر باندې خدایا مونږ همیشه کې په دې لار برابر باندې د قصدل د معنا دا ایمان والو امنو ټینګ شي په ایمان بالله او په ایمان بالرسول او په ایمان په هغه کتاب چې قران دی او ایمان په کتابونو چې قران نه مخکې نازل دي دا معنا شو اوس په شو مطلب دا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا مشران صحابه کرام مفسرین وی دا منافقان مبارک خبره ده ان الذين امنوا يقينا کسانو چې ایمان راوړل دي ثم كفروا بیا کافر شوي دي ثم امنوا بیا ایمان راوړل دي ثم كفروا بیا کافر شوي دي ثم ازدادوا کفرا بیا زیات کړي دي کفر لرا بس منافق بار بار ایمان راوړي او بار بار کافر کیږي او د ثم ازدادوا کفرا نمانا دادا چې بد قسمت په دې کفر کې مړ شو بعض علما مفسرین صحابه دا توجیه کوي او بعض وایي چې نه کسانو چې ایمان راوړي لکه ایمان په موسی عليه السلام راوړي ثم كفروا بیا کافر شوی دی په باندې ثم امنوا بیا ایمان راوړي په عیسی باندې ثم كفروا بیا داګه باندې کفر کړي دي ثم ازدادوا کفر بیا زیات کو کفر لرا په انکار سره د ایمان راوړو نه په جناب محمد رسول الله باندې دا معنا پکې زامحشری صاحب کشاف کړی دا لم يكن الله ليغفر لهم ندي الله چې دا شی تو وډتا الله تعالی بخنوږي ځکه چې دا منافق د کفر سره د الله په احکام پورې استهزاء کوي نو دا شی مستهزئ ګناه الله نه معاف کوي او نور ته درست لار ښایي بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا دام د منافقانو یو لین روان شو دا د منافقانو هم یو درس دی بشر المنافقين زیر ورکا منافقانو تا نو تاسو ما پرې پوهه کړی وای چې بشارت الخبر السار توای د خوشحالي خبر توای خو کله کله الله رب العزت دا بشارت استعمالي د خوشحالي په ځای کې نه د خفقان په ځای کې ځکه منافق ټول عمر د خدای په دین پورې ټوکی کړی دي او قیامت کې به سزا من جنس العملی نو الله ورپورې ټوکی کوي بشر المنافقین زیر ورکا منافق دا ایسی مثال دے لیکن سڑی دے مبارک شپلار دے مرشا مبارک شزوی دے مرشا دیتا استحضاء ہوئی ٹوکا کئی ورکو نو اللہ تعالیٰ ورکو ٹوکا زیر ورکا منافقان ہوتا دے سو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ادید پارا عذاب درناک دے یعنی جیدہ منافق اس منگ سنگ پیجنو
څوک د منافق و ترجمه کوي څوک بلې کې تاسو ما مخکې کړی وه چې دا باطني دا ظاهري د باطن سره برابر نه یعنی باطني په کفر دی او ظاهري په اسلام دا مې کړی وه که نه خدا خو به لکه زمونږ ترجمه ولا الله تعالی یې څه ترجمه کړې دا کلکه ترجمه ده نو نن دا زده کړئ چې منافق چاته وایي دا الذین تفسیر دی د منافقو الذین منافقان هغه کسان دي یتخذون الکافرین اولیاء چې نیسي کافرانو لره دوستان من دون المؤمنین علاوه د مؤمنانو نه منافق نه پیژني چې د مؤمن په ځای یارانه دوستانه او اړیکې د کافر سره کوي چانو مال خدا قرآن والا او دی دنیا ته ګوره او دا ځان ته چې کلمه ګووی دې ته هم لږ ګوره دا زما استانه چې ځان غټ مسلمانان حسابوي دې ته هم لږ ګوره چې د دوی همدردۍ د چا سره دي لږ پې سوچ وکړئ الذین یتخذون الکافرین منافقان هغه دي چې نیسي کافرانو له اولیاء په دوستۍ سره من دون المؤمنین علاوه د مؤمنان مؤمن په تندر نه لګوي او ټولې اړیکې د کافر سره سازي کړي ایبتغون عندهم العزة اوس د کافرو په ځای باندې د منافق دا توجه د مؤمن په ځای د کافر لولې ورکړه هلته سدي کړه ایبتغون عندهم العزة ایا طلبی دا منافقان په نزد د کفارو باندې په نزد د بدمعشانو باندې عزت لره د دې معنا دا ده چې د دې کافر مرګرتیا وکړي نو عزتمن بشي او زورور بشي ګوره که د امریکې سره ځان نه ټچ کړي نو دلته باندې بل کافر راخیږي د پاسه پوهېږئ په دې باندې حالانکې دا داسې ساده ګل دی چې په ان العزة لله جميعا عزت او غلبه او طاقت خو ټول د الله سره دی ځان په الله سپارل پکار د عزت حقیقتا عزت دا د الله سره دی خو منافق نه زه خطا شوی دی نو د کافر په لمن کې او د کافر په سوري کې ځان د پاره عزت کوي وقد نزل علیکم فی الکتاب او یقینا نازل شوی نازل کړی دی الله په تاسو باندې په کتاب کې دا خبره څنګه اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وائی اے مومنانو تاسو ته الله په قرآن کې دا خبره کړې ده چې ان تفسیریه اذا سمعتم آیات الله کله چې الله آیاتونه واورئ او مجلس کې ناست یې آیاتونه څنګه واورئ یکفر بها دا قرآن د آیاتونو انکار کیږي په مجلس کې او ته مؤمن یې او ته پکې ناست یې ويستهزأ بها او ګپ ورغوري هلکه داسې نظام منئ چې ټول پکې بونډیاني دا استهزار په آیاتونو کوي دا السارق وسارقة فقطعوا يدهم وصفهم گواہی په مایده کې ان شاء الله دا خو د قرآن آیات دی دا منئ چې ټول خلک بونډیان ګرځي هلته به خبر کوم فلا تقعدوا معهم د دې مستهزئینو د قرآن سره مه کښېنئ په دې مجلس کې فلا تقعدوا معهم د مجلس د پاسه خیر دی که ستاسو د دنیا اړیکې ورسره وي او بیا چې کله د دې د قرآن باره کې ګپ شپ استهزاګانې ختمې کړي نو خیر دی که بیا ورسره کښېني نو کښېنه حتی یخوضوا فی حدیث غیره دا چې دا ستاره هم مجلسیان دن نشي په خبره بله کې نورې خبرې شروع کی خپلې نورې تعمیري خبرې کوي ته ورسره بیا کښېنې نو ځان له خبره ده او که تا ویلې چې یاره تعمیري خبرو کې کښېنم نو دا به هم برداشت کړم خیر دی که په قرآن پسې کنځلې کوي خیر دی که په خدای رسول پسې خبرې کوي خو څه وکړم مجبوري ده
مجبور دی فظل حمار العلم فی الطین د علم خرټه خو خاور خټه کې وخوړي وان قلت اکرهت ذا باطل وای کته وی چې مجبوری دا اکرهت معنا مجبوری ترجمه وان قلت اکرهت ذا باطل کته وی چې دا خو مجبور یو چې ځکه ور سره ناشتي نو فظل حمار العلم فی الطین د علم خرا وخټه کې وخوړي انکم اذا مثله یقینا تاسو اے مومنانو په دې وخت کې بردغه مستهزئین او کافرو په شان دي چې دا وی کوم سزا را ده بتا استا او دغه سیدا منافقان او کافران یو ځای کې کینی پاسی او یو بل سره مين او محبت ته نو الله فرمایي ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا یقینا الله را جمع کوونکې د منافقانو او کافرانو لرا په جهنم کې ټول براوالي او لاندې باندې به ورواچي بلکې ټول نه بدترین او لاندې زه هغه د منافق دی عبد الله بن عباس وايي جهنم درکات دي او جهنم درجات دي جهنم کې به بر رواني جنت کې ور روان دي سونه بر اخیری ځای ټول نه بهتر دی او جهنم درکات دي لاندې وزیر ټول نه بدترین غره چې ټول نه لاندې دي خدای د منافق مسلمان لپاره خدای خاص کړي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار او دلته حدیث کې راغلی دی امام ترمذی په باب یې خیره په ترمذی کې باب دی په دی باندې چې المرء مع من احب دلته مفسرین ذکر کړی دا حدیث چې انسان به په قیامت کې د هغه چا سره چې چا سه په دنیا کې مینه ده اوس کله چې محمد رسول الله صحابه سره ائمه مجتهدین سره محدثین او عظام سره مینه نیکانو صالحانو سره مینه شک نشته چې داږي په سپونو کې به الله را پاسي خو کله چې ابو جهل او د نمرود سره د فرعون سره او داغي د بچو او تابعدار سره چا مینه شک نشته چې دای خلکو په سب کې برا پاسي چې غنم پټي کې وکړي نو غنم بتري او کله د کیکر توخم دی ولا راوړې لري په کې چولې دي نو ازدي به کوته وړي تمرګرتیا د کفارو کې او را پاسي د نیکانو د مؤمنانو سره یارانه د شیطان سره کې او را پاسي د محمد مصطفی په مرګرتیا کې این خیال استو محال استو جنون دا خو د لیونو خبرې دي اته چې کې زکوای الذي اوسو یو بل ترجمه قران د منافق کې دا دوه ترجمه ځان سره ولي کوي په باندې یو مخکې او اوس بل کوي دویمه ترجمه دا ده منافقان څوک دي چې کافران خو پیژنو الذين يتربصون بكم منافقان هغه کسان دي چې انتظار کوي پتا سو باندې د دوایرو د مصیبتونو په دې تاک کې ناسي چې کله به مسلمان غرق شي او تباہ شي سړی د یاري نه ور سره وانی د یاري نه کلمه ویلې ده بیا په مقبره کې مړې نه پریدي مړې ژوند یې را سده کوي کله ویګي را سده کوي تا وکړه خپلېږي دا چې ټول موږ یو شان شو بیا چې څه کوو فإن كان لكم فتح من الله کچری موجود شي تاسو لپاره کامیابی له جانب د الله نه چرته موقعو غټي کو پر لا شکست ور کوي غنیمتونه ملاس کې راشي قالوا وای منافقان الم نکم معكم ولمن تاسو سره نو موږ ولې تاسو سره نو ولې زه چې درل تاسو راځي واچ السلام علیکم جی سلام مهرباني واچو مالاو سلام دی واچو خو اصلي ازيري لګول نور پر بل طرف وته وان کان للکافرین نصیبون منافق دی توای کای د منافقان د پاره برخه چرته یو میدان مونږ کافرو غټي د مسلمان نه یو محاذ غټي یو مورچو غټي او کافرانو لاسه شي راشي نو دغه له غوندې ورخوږي دغه خو الله شي قالو وإذا منافقان دغه کافر ہوتا الم نستحوذ علیکم ولمن غلبنا ودر کړي تاسو له مؤمنانو باندې ولمن درته مسلمانانو خپې نه راخ کړي
موږ ستاسو مقابله کې ورغلیو او موږ ورته ځان مؤمنان کړیو او موږ یې خپې خویولې ځکه خو تاسو ته هار شو کنه ونمنعکم من المؤمنین او نو یې منع کړیم تاسو اے کفارو که موږ نه وې ته مؤمن ته نشو ټینګېدلی موږ درنه مؤمنان منع کړه ګینې برابرولئ اوس ما ته چې ته زما ملګری نه یې صبر راکې ما تاسو یو حدیث ویلی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافق مثال ورکړی دی کشات العائره دا د هغه راوړي چیله یو ګړی په شان دی تعیر الی هذه وتعیر الی هذه کله د ګړی او د چیلي په تکل باندې هغه کنډک ته ځي او کله د چیلي او د ګټ په تکل باندې بل کنډک ته ځي چې په کم کنډک او په کومه ګله کې به ما ته زما د خواهش یې میلاو شي دقسې منافق که په کوپر کې د ګټه نه دی کافر دی او که په مسلمانۍ کې ګټه زما استانه غټ مسلمان دی پیږئ پرې باندې که نه دقه منافق دی که نه پېژنئ بیا به وپېژنئ قرآن آیین دی آیین تعالی آیینه درکوي لاس کې او د معاشرې ته دې وباسي او بیا وچلوه دا آیین دا مقناطیس دی کره او کوټه پې معلوموي په دې قرآن باندې داسې خو هر سړی یو مسلمان فالله يحكم بينكم الله فیصلو کی ستاسو منځ کې یوم القیامت قیامت پر ورځ باندې ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هیڅ چرنده ګرځولي الله کافرانو لرا او مؤمنانو باندې لار او دسترست غلبي د دې وجنه د کافر گوئی په مسلمان جایز نه ده دا د فرا یاد کړئ چې د کافر گوئی په مسلمان نه چلیږي کله چې شریعت عدالتي او غیر مسلم په مسلمان گوئی کوي دا بل منظوري ان المنافقین یخادعون الله یقینا منافقان دوکه کوي د الله سره د خدای سره دوکه خو نه کیږي دوکه خو سوي ما مخکې د خدا ترجمه کړي وا چې ته پټ غوندي یو سړی ته کوی کني نو الله خو عالم الغیب والشهاده دی څنګه یخادعون الله بزعمهما دوکه کوي د الله سره خپل ګمان مطابق دا منافق دی د خیال چې انسان سره دوکه کیږي الله سره کیږي وهو خادعهم او الله دوکه کوي دوی سره اوس الله خو دوکې نه کوي دوکا خدا خو غداری ده الله رضا سي ناکار سي پورنا صفاتونه منزه او مبرع دي نو معنا دا ده هو خادعهم الله دیلا بدلا د دوکې د دوی ورکوي د دوی د دوکې بدلا ورکوي و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى او بل نه خطر منافق خي و اذا قاموا کله چې پاسي دا منافقان مانځتا ان منافق وګورئ ته مخکې په سب کې ولر نه چې نه مونږ نه کوي کله چې ودرېږي مانځتا قاموا كسالى نو ودرېږي سس پسو دا سړی کو کړي او کله دا چل کې کله دا چل یو خو سړی بیمار دی او ستړی دی ستومانه ځان نه خبر ده یراؤون الناس ځان خی خلکو ته چې خلک ویني چې بلاری خو مونږ وکړي هغه لګیان ولا یذکرون الله الا قلیلا او نه یادای الله لرا لګ مگر لګ یادای دون لګ یادای چې دوی کار پینې کیږي علی رضی الله تعالی عنہ نا چاته پوسو کو چې دا خوارج آلتا د خلک پیدا شوی او شیخان غوندي ودا علي سي په مرګرو کې سرونه به پاک خړېل او غټي غټي ګيري وي دونه او دا جبه به په لا اله الا الله باندې ولدي وي هر وخت دا د خوارج وي نو دا چې کله حضرت معاویه او د حضرت علي په منځ کې روغ او شپه جنگي سپین کې او ابو موسی اشعری د علي سیب له طرفه شو عمرو بن العاص رضی الله عنه د معاویه سیب له طرفه شو نو دوی بس نیمه زوتل او العلم کافر شو او معاویه کافر شو ولی ان الحكم الا لله قران کې آیات دي حکم بنئ مگر الله وای او دی علي ابو موسی اشعری حکم کو او دی معاویه چې کوم دین او عمرو بن العاص حکم کو نو چې علي سیب ته ویل چې دا
دغه چې دي دا خوارج دا کافر دي چې ویل نه کافر خو نه دي د کفر نه ویل را تښتېدلي دي اور نه را تښتېدلي جهنمیان نه دي نو بیا ویل چې نو منافقان به نو ویل نه جي منافقان نه دي ځکه منافقان نه دي چې منافقانو په باره کې وایي چې لا یذکرون الله الا قلیلا دا مې دې آیات باندې خبره وکړه چې منافقان الله لګیا دی او تاسو دې ته وګورئ شونډو ته په مخه لګیا دی نو بیا څه شي نه دي وایي اخواننا بغوا علینا زمونږ ورونه دي خو موږ باندې ظلم کوي لګیا دی دا یې په خپله باندې مړه کړه دا ډېر خطرناک شي ډېر خطرناک نو ځکه وایي مذبذبینا بین ذالک متردد دي په منځ د دې کې د مؤمنانو د مسلمانانو پر منځ کې زی راځي مفاد ته ګوري چې مفاد په کوم ځای کې دی د یار الته ولاړ دی مذبذبینا بین ذالک مترددینا بین ذالک دوی درمیانه دي او تلون کراتلون کړي په منځ د مؤمن ډلې کې او د کافر ډلې کې په شان دغه چیلې ور راوړي باندې لا اله الا نو پورا نسبت دی کې دي شي دي مؤمنانو ته سوچ مؤمن مرته نشي ویلې ولا اله الا نو پورا نسبت دی بل دلته کې شي سوچ کافر ورته وې ومن یذل الله سوچ گمراه کی الله غلرا فلن تجد له سبیلا پس اچھڑی به عمومه در پارا لار د هدایت یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ایمان والو منسی کافران لرا دوستان سوا د مؤمنانو نا اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اراده کوي چې وګرځوي د الله لپاره په ځانونو باندې هغه حجت ښکارا غالبا عبد الله بن مسعود وایي چې سلطان قران کې ذکر شو مراد نه حجتي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان وایي هغه طبقه لاندې کې د اورنا ټولنه بدترینه طبقه هغه ده ولن تجد لهم نصيرا او هچری بونو امید دې پر څوک مددگار مگر کدا منافقو دا سزا واوریدل او زور وګونه نيسي نو الله یې معاف کوي او خود کافر د پاره یو شرط دی توبې د قبلېدلو او د منافق د پاره قران د څلور شرط ذکر کړي کافر چې ایمان راوړي نو په کوپر وخت پیمانه شو مسلمان بشي کیسه اخلاص شو خو منافق په سلور کار کوي سلور کار نو اله بر د ایمان منظوري نو یو تا ګورس څنګه الا الذين تابوا مگر هغه منافقان چې توبه وباسي د منافقت د توبه کی واصلحوا او درست کی ما افسدوا هغه چې په منافقت کې کوم خلک خراب کړي هغه په سی ورشي ورته وایي چې غلط شوی ما تاسو په غلط روان کړی وایي سیده لار دادا واصلحوا ما افسدوا او واعتصموا بحبل الله بالله کله کې منګولې ولګي په الله باندې دا دریم شرط شو کله کې منګولې په الله ولګي د سینې ګوري چې کم طرف ته خیر ډیری کم طرف ته مفاد ډیری کنه ډالر به کم طرف ته ملاوي دي ته نه ګوري او نمبر 4 واخلصوا دینهم لله خالص کتابداري د الله لپاره منافق خدای تابعداري کوي خدای غیر الله تابعداري کوي فاولائک مع المؤمنین دا کسان به مؤمنانو سره مرګري وي د مؤمنانو سره مرګري څه چلو شو وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما زردا چور بکی الله مؤمنانو تعالی مزدوری د توبه ملاوشي ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم سكي الله دا الله تعالی لدا خنور کوي تاسو له عذاب درکې ما يفعل الله بعذابكم سكي الله په معذب قول استاد سبحانه ان شکرتم کدا الله د نعمتونو قدر کوي وامنتم او د اخلاص ایمان راوړی په الله باندې وکانه الله شاکر علیم دې الله قدردان پویا لا يحب